څنګه چې د ټرمپ او د ایران خبره نه خوري سمې داسې زما او د جانان خبره نه خوري سمې د شرمخانو په ځنګل کې روغې جوړې وشوې خو د انسان او د انسان خبره نه خوري سمې بېشماره خولې وې د هېڅ چا سره غوږونه نه وو دلته د غږ د اورېدلو رواجونه نه وو هر څوک راګیر وو د خپل ذات په دایرو دننه د دې پنجرو نه د وتلو تدبیرونه نه وو ما ته خو د خیر پکې څه شی هم نه ښکارېږي ما ته خو د خیر پکې څه شی هم نه ښکارېږي په کوم لوري سفر دی د دې نوې زمانې سودم ته پسرلی دی دا په هغه غټو مشاعرو کې یوه مشاعره ده څنګه چې افغانستان کې نارنجګل مشاعره کیږي یا دلته شړ شمګل کیږي نو داسې سودم ته پسرلی دی دا یو مشاعره چې کومه ده دا د یو برینډ مانند ده نو تاسو کتل دی کې سلو نه سیوا شاعران چې کوم دی نو هغه راغلي او دا د سار نه دا شروع شوې ده دا د مازدیګر کېدونکې د لا مشاعره چې کوم دی نو هغه شروع ده دا د دې خبرې دلیل دی چې اوس هم داسې کسان شته د خیره سره چې هغه پښتو پالونکي دي پښتو ساتونکي دي او باقي د شعر خبره ده نو موږ هغه خوش قسمته خلک یو یا په هغه خوش قسمته لیکوالو لیست کې رالو چې داسې یو دور نه موږ تېرېږو چې شاعر خلک اوریم شاعر سره خلک سیلفي مباسي او شاعر خلک خوښیم یو وخت داسې و چې شاعر به چا ولیدو نو خلکو به ترې تېښته کوله که نه دې راغې دی به بیا مونږ ته چې کوم دی نو کیسې به راته اورئ که نه اوس خلک ډېر غور سره شاعر اوري او واړه واړه ماشومانان چې کوم دی نو د شعر ذوق لري نو یقینا چې خوش قسمته یې مونږ چې داسې یو دور کې ژوند کوو چې خلک شاعر سره مینه کوي څنګه چې د ټرمپ او د ایران خبره نه خوري سمې داسې زما او د جانان خبره نه خوري سمې د شرمخانو په ځنګل کې روغې جوړې وشوې خو د انسان او د انسان خبره نه خوري سمې پښتو ژبه داسې ده چې دا متنازعه نه ده د ټولو پښتنو مور ده نو دې موږ راغونډ کړي یو هغه کدار مکتبه فکر خلک دي خو په دې یو څیز باندې راغونډ دي پښتو باندې چې دا پښتو زمونږه شریکه ده په دې کې بلا ښایسته ښایسته سندرې متلونه ټپې غزلونه دا ویلې شوي دي دا پته نه لګي دا چا ویلې دي دا ټپې خو بهرحال هغه زموږ د ټولو شریکې دي شریکه اساسه ده د پښتو ژبه هم زموږ شریکه اساسه ده داسې پروګرامونه چې کوي موږ راشو شکر الحمدلله موږ پکې لالا ولیدو موږ پکې باچا صاحب ولیدو موږ پکې ملګري ووینو زموږ سود وشي سینې پورې یو بل راجوخ کو او هغه پخوانی وختونه راته یاد شي ماضي کې خلک کینی نه خو یو چکر ورته لګوي نو موږ ورته په کال کې یو چکر لګو چې دا خپل مشران ووینو نو موږ ډېر زیات خوشحاله شو او دا سودم ته پسرلی دی الله تر تله دغسې لري او چې موږ ژوندي یو چې ورته راځو او چې موږ نه یو چې بیا زموږ نسلونه ورته راځي دا سودم ته پسرلی دی چې دی نو دا خو اوس یو ټریډ مارک جوړ شوی دی او هر کال مشاعره کوي سودم ادبي جرګې او زموږ ډېر ملګري چې دي ډېر ګران ملګري هغه د دنیا نه تللي دي پای کې نظیر یوسفزی دی جان علي باچا دی رضوان شاه رضوان دی نو دا به هغوی کوله اوس د هغوی په یاد کې کیږي نو دغه شانتې دا یو تسلسل دی مشران ځي کشران د هغوی ځای نیسي او دا تسلسل جاري او دغه شانتې دا مشاعره چې ده نو دی کې خو یو دا دی چې ټولې پښتونخوا زیات علاقو نه شاعران راځي هغه شاعران چې کوم د یو بل وویني یو بل کلامونه اوري یو بل خیالات سره بل سره شریک کی نو دا یو ښه روایت دی او دې سره چې کوم دی نو په معاشره کې د پښتو ژبې او د ادب چې کوم دی نو سناسل لکه هغه اثر نفوذ چې کوم دی نو کیږي او مطلب چې خلک د پښتو سره بلدیږي اگر چې موږ پښتو خو زموږ تعلیم نه موته ده زموږ په ژوند نه تقریبا داسې پښتو ډېره پکې نشته نو دا د مشاعرې په ذریعه باندې خلک د پښتو ژبې نه هم خبرېږي د پښتو ادب نه هم خبرېږي او دغه شانتې د پښتو سره د خلکو څه ناست تړون پیدا کیږي چې غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي زار د امریکا د روس د روس زار د چین شي غواړم چې ټوله دنیا مینه مینه شي نو شاعرانو کار څه دی شاعران د قوم ژبه ده د هغې چې کله په قوم باندې تکلیف وي د هغې نمایندګي کوي او چې کله په قوم باندې جنګ وي
نو هغې بیا د ننګ او د غیرت نه ډکې ترانې لیکي چې په قام باندې او یا د قام په مشرانو کې څوک وفات شي نو هغې پې بیا مرثیې لیکي او چې دغه شان چې د چا د شاه زلمو واده او مشاعرې پکې نو بیا پې سیرې لیکي نو دا د ادب خدمت دی او شاعر دې ته خپل ځان وقف کړی دی نه وله څوک تنخوا ورکوي نه وله څوک ایډ ورکوي دا خپل د یو جذبې د لاندې جهادي جذبې د لاندې لګیایي او دغه وخت نه دا د خدای فضل دی هغه جذبه جاري ده شروع ده 1980 شو او دا د 2026 دی هغې کې څه فرق نه دی راغلی